أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يوصل وختم آیت بسورة الروم کے ظهر الفساد خکار شوی د فساد فی البر پوچا کی والبحر پلند کی بما کسبت بسبب داغی گناونو چکڑی دی اید الناس د خلق لاسنو لیوزیقهم دے دا پارا چه اسکی دیتا بعد الذی عملو بعد سزا دا آغی عملنو چه دی کڑی دی لعلهم یرجعون دے دا پارا چه دی واپس شی دا اللہ تابدارتا. امام رازی رحمه اللہ آغلی کی مخ کے سرا تعلق وجہ اغدادا ہوا ان شرک سبب الفساد شرک سبب د فساد دے شرک سبب د فساد دے لگا اللہ فرمائی سورۃ الانبیاء 22 آیت لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا دا آیت پیش کرے. بیا سورۃ مومنون آیت پیش کرے لفسدت السماوات والارض مومنون 71 آیت. نکله چې شرک سبب د فساد دی کنه نجعل الله اظهارهم الشرک مورثا لظهور الفساد د دې هغه شرک الله څخه دلته د فساد د ښکار کېدو هغه وجه مورث کو چې د دین پیدا دی فساد فیدا د شرک د لاسه دی. عنوان د آیت وی تخویف دنیوی اور سرا سبب د عذاب هم ذکر کی ښا او عمدہ شان سورۃ شورا آیت 13 کیم دی ظهر الفساد ظهر اخکار شوی دی الفساد فساد خرابواله او بے برکتی اخکار شوی دا فی البر والبحر پلندا او پوچکیم بر اوچا والبحر ولندگیم بما کسبت اید الناس پسبب دا آغی کارونو چه کسب کردی دی یلی گردی مخ کے لاسنو دا خلقو جس کړی دی داغه د لاسا پوچا پلنده کې تباہی او نقصانات کیږي دا د خلقو د لاسا چې ګناونه کوي. امام تو بریوی چې ردی ټوکړې تفسیر داده ظهرت المعاصی خکار شوی د ګناونه فی بر الارض پوچا د زمکه کې او پلنده د زمکه کې د خلقو د ګناونو د وجه د هغه کارونو د وجه چې خلق الله داغه نه منع کړی دی الله ته منع کړی دی او دینه منع کیږي ادی یکی. سمرقندی کی ظهر الفساد فساد خکار شوی دی یعنی قحط راغلی دی بارانونه بند شوی دی میوه کمی شوی دی خلقو د سارو د بار خوراک کم شوی دی نباتات کم شوی دی پوچا کې د دواب او د وحوش د بارا اب بحر کې دریاب کې هم میانو د خوراک کم شوی دی. یو دی که صوفیانه غون د تفسیر دی ابو العالیه بوی چې بر نه مراد اعضا دی اعضا د وجود د اندامونه بحر نه مراد قلوب دی ښکار شوی د خلکو په اندامونو په زړونو کې فساد دا غتل خو مجازي معنی غسته دا صحیح نه دی. امام قرطبی چې بر او بحر دا هم معروف دی لغت کې خلک پیژني چې څه دی وي هغه مراد نه دی چې بعد خلک وي چې د بر نه مراد لسان دی او د بحر نه مراد قلب دی نه خلک وي چې ګوره پس جوابان دی او په زړونو کې د خلکو فساد ښکار شوی دی ټیک ته هغه به ښکار شوی وي لیکن دلته مراد هغه نه دی. فساد څنګه ښکار شوی دی فساد نه مراد څه دی یو دا نقصان البرکه برکت ختم شوی دی یا ارتکاب المعاصی گناونه هغه ښکار شوی دی خلک کوي شرک مراد دی یا قحط مراد دی دا سلور اقوال دی ابن جوزی جمع کړی دي. امام قرطبی بیا لیکي چې ګوره د علماء دلته کې فساد کې اختلاف دی چې دا فساد نه مراد څه دی. قتاده او سدی وی چې فساد نه مراد شرک دی او دا اعظم الفساد دی. ابن عباس اکرمہ مجاہد وی فساد دا اوجه سے دی قتل ابن آدم اخاه قابیل قتل حابیل فساد دا اوچه دا اوچه آدم زویو لگی دا آدم علیہ السلام زوی
قابل لګېده چې حابیل قتل کو. دا د اوچ اول فساد چې شروع شو. او په بحر کې دا او چې هغه بادشاه او ظالم چې د خلکو کشته په زبردستي او بدمعشي باندې اغستې. دا غي بادشاه نوم سمرقندی رستلی کې لغوي ما. سوګي فساد نه مراد قحط د نباتاتو کمی دی د برکت للی. ابن عباس هم هو نقصان البرکه، برکت ختمېدل د بندگانو د اعمالو د لاسه برکت ختمېدل د باجری توبه وکړي الله بیا برکت واچي. نحاس ندام نقل چې فساد فی البحر انقطاع سیده بذنوب بنی آدم. دریاب کې فساد دا دی چې دا غي ښکار ختم شي د بنی آدمونو د ګناهونو د لاسه میان کم شي. عطیه عوفی دا قول دلته کې سمرقندیم لا لیکل دي او غالبا چې ابن جوزیم لیکل دي. او هغه دا وایي چې فیضا قل المطر قل الغوث عنده چې باران کم شي نه دریاب کې خلک غوپې بیا کمی وي کنه. زینه بیا دریاب تخکال لزینه دریابونه وچی او خکاریان چې دي خکاریان امیان چې نسی ناغیم بس بیا مایوسه اون د ګرځي خوراک نه ملويږي. ساروی د دریاب چې کم دی اړان دي شي پټ شي بیا نه روزي. ابن عباس کہے چې باران وشي تفتحت الاستاف فی البحر دریاب کی سپې کولو شي نفما وقع فيها من السماء واللؤلؤ ناغساس کې چې سپې کې پروز نه غنه ملغلره جوړ شي. غا صدفو سپې ته وی کنه ها اندای په خلک ګرځي. تاسو بلی دی بیا په نت باندې چوپسي ګرځي دریاب کې وی خټو کې پرتی وی چې هغه په پاګي کې کنه هغه لؤلؤ وی پرلزو دی پرلزو لؤلؤ مرجان. فساد ندام مراد کساد الاسعار وقلة المعاش چې ریټونه بروخیږي نرخونه بروخیږي ترولش پاړه سو ته وخیږي دا فساد دی. او معیشت ذرایع نیوی نوکرې نیوی تنخواګانې نیوی دکان کې ګټه نه کیږي روزګارونه خراب شي دا فساد دی بے برکتی ده. دا فساد دی تم ویل شل معاصی ګناونه زیات شي ماشومان سره ظلمونه کیږي یو ځای بل ځای پلارو باندې شوکه کیږي غلا کیږي ډکیته کیږي د چا په عزت باندې عملی کیږي پرنګ روډو باندې و ظلم او ظلمونه کیږي. نجدا کارونه شروع شي کنه نه الله پاک دې سره د ملک ترقی بندگی ښه زراعت خراب شي غنم نه کیږي جوار خرابي عمارات د ملک خراب شي ترقی تعمیر نه کیږي تجارت خراب شي. دا ټول معنی امام قرطبی متقارب یو بل ته نږدې دي. دا ټول یو بل ته نږدې دي. ابن کثیر بیا په خرانه غورځولې هغه فساد وخاري شي فساد ښکار شو پوجا بلنده کې خلکو د ګناونو د کړو د لاسه ذکا بیان النقص فی الثمار والزروع بسبب المعاصی میوو کې او فصلونو کې زرعونو کې دا نقصان راتل د خلکو د ګناونو د لاسه ده. ابو العالیه به چا چې پزمکه د الله ګناو کړه فرمانی وکړه گویا د زمکه کې فساد وکم زکه د زمکه او د اسمان صلاحیت او روغاله صلاح دا به اطاعت کې دا چې د الله فرما برداری کې داغه خلاف نه کې نه دا د زمکه اسمان جوړه خو جوړواله پدې کې فساد فی الارض زکه حدیث کرا غری دی لا حد یقام فی الارض احد چې پزمکه باندې قائم کړی شي په یو غلو په یو ګناګار دا ډیر غوړه دی د زمکه د اوسیدونکو د پاره د دینا یم تر 40 صباحا دا چې په دی باندې سلبیخ سحر باران کیږي نه حد چې قائم کړه الله حکم نفاذ له کو کنه دې سره برکت راځي خان نه خلک چې ګناونو کې اخته شي کنه دې سره برکات مټاویږي د زمکه اسمان برکات ختم شي. ابن کثیر وی هم په دې وجہ وکړه چې عیسی علی السلام را کوشي په آخره زمانه کې فحکم بهذه شریعه نه دې شریعت باندې فیصله کی په خپل زمانه کې قران او حدیث باندې خنزیر به وجنی صلیب بمات کی جزیه ولري کی نه اسلام بسوک نه خلق سوک به اسلام منی یا به توري تغړ لګ دي
د په زمانه کې چې دجال او دغه تابعدار ملګری یاجوج ماجوج دا ټول ملګری شي کنه الله هلاکی کنه نظمکه د بوله چې خپل برکات روباسم نیو انار چې کوم د پسونو خلق باغ خوري دومره برکت وشي او داغه پوستکی دلان دی بزان سنبالي او یو لوش چې وکي کنه نیو روغه پنده یو جماعت د خلکو لباغ کاپی کیږي یو لوشو دا د برکت د وجه چې شریعت نفاذ وشي په ځمکه باندې د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نفاذ وشي کنه نه عدل بزیات شي برکات او خیرونه بزیات شي خان په دې وجه صحیح حدیث کې دی کله چې یو فاجر او ګناهګار سره کله مړ شي تستریح منه العباد والبلاد پارام شي پر سکون شي دا غنا عباد بندگان او کلیم ونه او ساروی دا غد لاسه پارام شي وشو کړه چې دې مړ شو موږ باندې برکتونه بندو امام احمد رحم الله دا یو حدیث هم نقل کړل دي بهر کې زمخ کې وبسه امام مالک نے ابن کثیر دلته یو قول نقل کړل چې هغه د زید ابن اسلم د نقل کی چې د فساد نه مراد دلته کې وشک دی او فيه نظر سند بداغي کمزوري بهر کې او قول صحیح دی نو مدعا د دې دادا چې زندګي پاره شعبه کې خاک غون فرادی دا کې اجتماعي دا کې اعتقادي دا یا عملی دا پدې کې فساد هغه راضي د ګناونو د لاسه خبره باندې پوه شو نخپل ایمان او خپل اعمال او خپل کردار د ډول صحیح کول غوړ کې هغه انفرادي دي کې هغه اجتماعي دي کې هغه اعتقادي دي کې هغه عملی دي دغه کوم نوړیږي نه بل سره نوړیږي ها امن خرابيږي ستا کزان له پټ ګنا د پټ کې خدای نقصان بتا ترسي بما کسبت اید الناس په وجه دا ګناونو چې خلکو کړی د دې لاسونو روان دي لګي امام سمرقندی بما عملوا من المعاصي په دې وجه چې دې ګناونه کړی ودا سی ویلی شي من اذنب ذنبا فجميع الخلق من الانس والجن چا چې ګناه وکړه نو ټول مخلوقات د انسانانو نه پیریانو نه د مارغانو نه او د سارونا ټول خصماءه یوم القیامه د خلاف په پر د قیامت د خلاف په جګړه وږي ځکه چې د ګناه د لاسه په دی باندې باران بنشو د لاسه بل قاعده نقل کړي چې حرام خواړو نو گویا چې د ټول خلکو سره خیانت وکوم ځکه چې ټول دعا به اوس نه قبليږي د دعا باندې قبليږي حرام کاری ناول فساد پر مکه باندې قابل کړي کله چې خپل روح حابیل وجو اول فساد په دریاب کې هغه جلندا کړي جلندا جا جیم لام نون د لبدا هغه بادشاہ چې بدمعشي به د خلکو کشته نیولې مشروطو ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم دې دا پاره چوسه کوي دي تا ګور فساد د ګناونو د وجه پوچا بلند وخت شولې دې دا پاره چوسه کوي د خلکو ته دي ګناګارو ته بعض الذي بعض سزا داغه عملو چې دي کړی دي د دې لاسونو کم کارونه روان دي لګري عمل نامې بګند کړی دي داغه سزا خوند ورکی سزا او توسکی سزا او تورسی تو بری ویلی یصيبهم د د پارا چورسی دی تا سزا دی د باز عمل نو کم چې دی کړی دا د دې داغه نه فرمانو کم چې دی کړی دي سمرقندی يعذبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا الله دې د باز ګناونو سزا دنیا کې ورکی ويدخر البعض في الاخر انور سزا ولا ذخیره کې اخرت تام ذوق يذيقهم ویل ذوق کنایه د تعذیب د عذاب نه نه الله دی باندې لوګې تند او قحطونه دنیا کې راولین دا د ګناونو بدلوي ښا برکت کمیدل دا ټول بعض الذي عملوا تو قرطبي وی مان دا لان موذم الجزاء في الاخره بعض ویل دي بعض بعض عملونو لور کی دا بعض بدو عملونو ټول بدو لنور کی ځکه چې ډیره هغه ټیسا د سزا آخرت کې دا غال تک خوند کیږي
لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ابن کثیر بھی یبتلیهم بنقص الاموال والانفس والثمرات اختبارا منهم، ازمیخ کی اللہ ددی په کمی د مالونو د انفسو د ثمراتو ددی امتحان کی ددی د کړو دی له بدل ورګي لعلهم يرجعون دې لپاره چې دی واپس د ګناونو نه الله ته واپس شي ګناون نه روګرځي. لکه سورۃ الاعراف 168 کې ویلو وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ازمیخ کو موږ د خلکو په هو حالات سره و بدو حالات سره دې لپاره چې دی الله ته واپس روګرځي. طبری وی لعلهم يرجعون معنا دا کې ينيب الى الحق چې حق ته روګرځي توبه ته روګرځي ګناونه پریږدي. سمرقندی وی دې لپاره چې د کفر نو ګرځي. ابراهیم نهاری نقل چې حق ته روګرځي چې روګرځي د خپل کارونو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. قلوا د خلق تا سیروا وګرځئ زه وګرځئ کنا فی الارض پزمکه کې علاقه کې فانظروا د عبرت په نظر وګورئ کیف کان عاقبة الذین چې څنګه انجام دا خلق من قبل چې دین مخکیو کان اکثرهم و اکثر داغین مشرکین مشرکان و بعض نور جرمونه به هم کول. امام رازی لیکي لما بین حالهم بظهور الفساد فی احوالهم بسبب فساد اقوالهم. کله چې مخکې دی حال ذکر کو چې فساد هغه دی په حالاتو کې راځي د اقوالو د فساد د وجه نه اوس تدیغون تخلق تدیغون تخلق الله مخکې تبا کړي نور فسادیانو چې هغه الله په غوا خلق کړی دي دا غي بیان کی چې هغه تدیغون ته فسادیانو دا غي پکړو وړو کې په ویناګانو کې فساد او مشرکان او شرک پروتو. تاکید کی د مخکنه خبره او د تیر شوی منکرینو باندې نازل شوی عذابونو تذکرہ کی. قل و محمد صلی الله علیه وسلم د مشرکانو تو وایا رخ القوم سیرو گرده فی الارض فی البلاد او گرده کنا سافرو سمرقندی وی او گرده سفر ہو کے پد ازمکا کے پالاکا کے فانظرو نو گورے په نظر د عبرت او گورے ستو گورے تو بریوی اغه کافران بالله شیو داغي کورون تو ګوره خپل رسولانه چې نه من الله کورون تو ګوره کنه کیف کان عاقبۃ الذین من قبل څنګه شو انجام اخر کې سو شو دغه خلکو سره چې مخ کې تاسو نو اغه الله نه من رسول نه من قیامت نه من منګو سره سوکړو تو ګوره کنه اخر کې سو شو اخر کې دغه وو چې تبا کړو. فانظروا نظر په دوه طریقو سوي چې سړی یو سیس ته په خپل سترګو بعینه وته وګوري او نظر دې ته مو چې په یو سیس کې سړی سوچوږي په ځل سره چې زما ته پام دی توجه مې ده دواړه مراد دي. ها په سترګو ته وګورو سوچ او فکر وکړه دواړه کار وکړه. ابن جوزیم وی وګوره دغه کورونو ته دغه آثار ته وګوره آثار قدیمه ته وګوره. قرطبی وی عبرت واخی چې د مخکینو خلکونو وګرځي وګوره قوم د نوح او قوم د عاد او قوم د ثمود ته وګوره کنه. امام رازی وسو شو غي سره کان اکثرهم مشرکین او اکثر دغه خلکونه مشرکان اکثر بت پرست وو چې زما کنو بت روزي ولې کان اکثرهم مشرکین کنه مؤمنان هډر کمو دا بت پرست اولاد اوسم نه کنه بوتان زمونږ سرمایه ده زکه چې دا ازبک تی تاجک تی دا پښتانه نه دي وی بوتان زمو سرمایه ده اپاره کې بیا دا کافر دي کافر خلق دي. غنی خان په خپل به جمع پښتانه نه یو مونږ ازبک ولا لایکیو کان اکثرهم مشرکین هو اکثر د مشرکان. امام طبری وی ګوره دغه مخکنو خلکو نه اکثر مشرکان مونږ سره څنګه کارو کو تو ګوره کنه اکثر مشرکین بالله ناغین عبرت واخله تاسو مشرکان تاسو سره مونږ سبو. ابن جوزیم وی فاهلکو بشرک هم دغه شرک د وجه تبا کړی شو. امام رضی دلته کې یو درې توجیهات لیکلي دي چې دې کې یو درې توجیهات کې دي شي.
هغه ان الهلاك فی الاکثر کان بسبب الشرک، اکثر هلاکت د خلکو د شرک د وجو، شرک ظاهری. اگر چې کله کله هلاکت الله د دین علاوه کې لکه په فسق سره، لکه اصحاب السبت والیم ته واغړو کنه، نو هم مشرکان وینو واغي فسق کو کنه پویږي. دویم داو چې ان کل کافر اهلک لم یکن مشرکا، هر کافر هلاک کړي شوی دی اگر چې هغه مشرک نو، بلکې سب دې کافرو کې معطلا نافیا لکنهم قلیلون، او اکثر د کافرو مشرکان دي. دریم عذاب عاجل چې دی کنه هغه مشرکین پورې خاص نه چې کله راځي خام. ول سورۃ الانفال کې الله نو فرمایي چې واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بلکې دا په ماشومانو په لیوانو باندې پدی باندې هم راځي، صرف ظالمانو ته نه راځي، بیا سره نورم بیا خرابوي. خو اکثر دغه خلکو زو مخکي مشرکین نا مشرکان. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فاقم برابر کا وجهك خپل ذات للدين القيم، برابر دین تا، برابر دین ته چې اسلام دی، پوخ دین تا. من قبل مخکې دین ایت یوم چراشی او داسې ورځ لا مرد له چې نبوي واپس دا غي د پاره من الله د الله طرفا، یوم ازن پاغرز بین صدعون، ټوکړي ټوکړي شي خلک جدا جدا بکړي شي. امام رازی وی کله چې من اوګلا کافر منه کو دا غسنه چې هغه پاغي او چې دا کار مکو مړه دا شرکونه مکو وړ دینا. مؤمنان ته خبره کی امر المؤمن بما هو عليه وخاتم النبي، مؤمنان ته خطاب دی او خبره دا حکم کی چې دې په سبان روان دي. مخکې مو دی چې حاکم کنه پدې ویت ټینګو سا ته پدې للدین القیم باندې ټینګو سا، او دا دې لپاره وی چې مؤمن ته پته ولګي چې څه شي مکلف کړي شي ما غډر غوړه دي غوړه پدې دي چې انبیاء تم دا حکم او ما تم دا حکم دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته التفات ته اگر چې دا هټ درم او شامت زده خلک دا استا خبره نوري ترغي پروا مکوا، بلکې ته نه غلا طرف ته او د فطری دین طرف ته بالکل یکسو شه پرې داخله کوم. اخري باب سورۃ اخره پورې بزي توحید باندې قائمې دو حکم دی آیت کې ده. تخویف اخروی درې آیتونو کې بشارت، 15 اخري دلایل، داور صورت زجر منکرین ته تسلی نبی دا اخره پورې خلاصہ مخکې ما ویل ده. دی آیت کې اقامت الدین حکم ورګول کیږي دفع د عذاب د پر کو دین باندې قائم او ځان ټینګه دین قائم وا، دین آباد وا، جماعتون آباد کا دین نافذ کا بخپل کور کے بخپل ځان د باج تابانه عذاب ناراضي چې عذاب نه دفوي نه دین نفاذ کا دین اقامت او کا د باج پتا باندې د مخکنو خلکو غون عذابونه را نشي دغه نجات مومخه. فاقم وجهک نه برابر کا خپل ځان تو بری معنی کی فوجه وجهک یا محمد نحو الوجه الذي وجهك اليك ربك صلی الله علیه وسلم. نمخرو ګرځوي اے نبی سلام هغه طرف ته کم خوشي الله ستا مخ ګرځي کم طرف ته للدین القیم هغه پوخ او کلک دین ته دین قیم دې مضبوط ته د خپل رب ته مخرو ګرځوا تو بری پرې دا خلک مړه هغه ملت مستقیمه ته چې پای کې اس کوګو نشته بالکل نه حق ته تل خپل ځان چې هغه دین اسلام قیم ته هغه خالص کا اوس پاره بس د دې شاه من قبل مخذینا د دین مخک ځان سم کا آیات یا جرایتا ته یوم انداسر اسلام رد له نبوي واپس داغه من الله د الله طرفنا تبری من قبل مجیء یوم من ایام الله لا مرد له لمجیه مخک دې چې د الله درونه یو ورځ راشي چې هغه له واپس کېدل نیوي چرایشي نه بیا واپس کېدل نشي ځکه چې الله دا غیرت لو فیصله وکړي چې تو ورځه روز د قیامت مراد ده. سمرقندی پچا کی طاقت نشته چې هغه روز واپس کی، پچا کې زور نشته ده ځکه چې الله دا حکم کړی دی. مرد له مصدر میمی دی مرد ده. یوم یصدعون په د غرض دا کله چې د قیامت راشي
یصدعون دا خلق به ټوکړي ټوکړي کولی شي ټوکړي ټوکړي معنا فرقې فرقې کولی بشي صدعت الغنم صدعتين خبري وي ما ګړي بيزي دوی سیکړي بیل مګړي نه دا مؤمنان او کافر بیل کړي ها ګروپ بندي به دی کړی شي دا اصل کې یو يتصدعون ادغام شوی تا پسواد کې يتفرقون خلق و فرقو کولی شي او فرقه جنت ولا فرقه جهنم دا من کفر فعليه كفره یو ټوټه د خلکو دادا رب دغه ښا خلق چې ټوټه کړی شي نو من کفر فعليه كفره بل گروپ ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون دا خبره مخ کې بوزي ښا دا ربط بنئ ره من کفر چا چې کفر کړی دی فعليه كفر باغ به سزا وي د خپل کفر کولو ومن عمل صالحا چا چې نیک عمل کړی دی فلانفسهم يمهدون ناغي خاص د خپل ځان نه پر خزه تیاری من کفر دې کې دو ګروپونو دا د دو ګروپونو ذکر دی یو تخویف ته بل ته بشارت تخویف و بشارت سره من کفر فعليه كفره چا چې کفر کړی دی الله نه دې منلې نه پاغه بوج وي د خپل کفر دغه د ګناونو د انکار چې کوم ګناونه دي کنه د خپل رب د نعمتونو انکار ناشکری کړي ابد پر سټ پاتې د کفر جزاء او عقوبت به ملاويږي ومن عمل صالحا چا چې نیک عمل کړی د الله تابعداري کړی د دنیا کې نیک عمل کړی دی الله جو د سی ویل هغه کړی دي سنه من کړی دا غنه من شوی تو بری وي سمرقندی وی د الله توحید منل دي د توحید نه پس نیک کارونم کړی دي فلانفسهم ندا دا نیک عمل خلق د خپل ځان نه پاره يمهدون زه تیاری یستعدون تیاری کی ځان تیاری او ځان له تیاری کی ځان د پاره کی ځان له بسترې تیاری چې پاغه د الله د عذاب نه بچی ښا امام توبری وی مقاتل وی ځان د پاره روان دي نیک عمل نه لیږي ځان د پاره امام مجاهد وی په قبر کې بسترې خوري قبر ځان له محفوظ کی سو کوئی جنت یوتیون یسون المزاج فی القبور ځان لال ته کیسه تیاری ښا محد السبیل دینه وته دی کنه د ماشوم زانګو غیګا میحاد فراش ته ویلی شي تمهیدم د دینه وته دی کنه ځکه چې هغه د لار صفاکی هغه برابرېږي تولای هغه برابر شي سره د اندازې برابر کې سم لی پکې کنه ومحت له تمهید کنه والتمهد التمكن یوسل قرار ورغول یو سټینګېدل چې برابر نه ټینګ بشي چې رواني نرغړي بیا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين دا مخ آیت سره متعلق دی ماته اوس دی ویلو دا مغه سره متعلق دی دا خلک ګوله تقسیمیږي دا دې د پاره ليجزي الذين امنوا دې د پاره چې بدل ورکړي کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات او نیک عمل نکړي دي من فضله د خپل فضلنا انه لا يحب الكافرين بشک الله مين نه کی محبت نه کی کافرانو سره د قیامت اصل مقصد غ بیانېږي او دلته کې زیات تفصیل کې دا غسو چې مؤمن هغه تیاری ځان لا پوښوي زیات تفصیل دا کې سي تیار کړی دي لفعل الخير وعمل صالح نداغه د تیاری کې پاږي کنه ځان په تیاری داغه ذکر کوي خپل تیاری چې دی کوي کنه ایمان او عمل صالح خابیا دلال دغه سور کی جزاء ول ورکی خو خپل فضل د وجه ورکی ليجزي الذين دا مخ کې سره متعلق د په طریقه دا لف نشر غیر مرتب ليجزي الذين امنوا د لپاره چې بدل ورکی غیر مرتب په دې چې دا ال تمخ کې پکارو چې بدل ورکی مؤمنانو ته نه غیر مرتب دی دا مې انداز د خبره کله یو ځز مخ کې ذکر کله بل دا رسله قائمي دا خلک ولې ټوټه ټوټه کې د لپاره چې بدل ورکی کسان له ایمان راوړل په الله او رسول تبرم یوم ذین یصدعون لیجزی الذین آمنوا وربد داسه دی یوم ذین یصدعون لیجزی الذین آمنوا بالله ورسوله قرطبی موي خلک چې خپل ځان د لپاره تیاری کوي زینه تیاری یمهدون لانفسهم لیجزیهم الله من فضله هغه دې سره لګول دي دوړو سره لګي وعملوا الصالحات او نیک عمل نه کړی دي الله امر منلی دي
من فضله بدل ولا څنګه ورکی من فضله د خپل فضل د وجه یا خپل فضل هغه چې الله وعده کړی دی سره په دنیا کې چې څوک زما احکام مني دغه لپاره دا او دا نه هغه خپل فضل او بګی ښا چاوي من فضله معنی من رزقه من ثوابه ويقال بفضله ټول معنی کړی دي خپل رزق ول ورکی ثواب ورکی خپل فضل ول ورکی انه لا يحب الكافرين یقینا الله محبت نکي د کافرانو سره سم میخه په والی خام چې کافر دی کنه الله د سره محبت نکي دا یاد وساته څوک به قران پورې خان دي څوک به نبی پورې خان دي څوک به ایتونو پورې څوک به ګیره پسې څوک به جمعات پسې څوک به حدیث پورې پته وای انه لا يحب الكافرين دا کافر کېږي معنا الله ور کافر نه خوخي ته لګیا چې څه کوي الله بالکل کافر نه خوخي نه چې نه خوخي هغه نه خوخه جهنم ته به ولي کافر نه مني کافر نه خوخي هغه کافر چې الله توحید نه مني خو ابن کثیر وی چې ګوره سره د دې چې کافر نه دی خو الله بیا مغي سره عدل کوي ظلم سره نه کوي دنیا کې څومره خو خوراکو عزت په لاس کې ده کنه چې تا یو سړی بده شي ته بول عزت ورکې ته بول خو خوراکونه څومره وخور کې یو شل کاله بول ورکې شل منټ هم نشه برداشت کولې مړه سمرقندی ویلا يحب الكافرین هغه نه پسند کې نه خوخي دین د کافرانو هغه د کافرانو د کړوړو د کردان نه خوشاله کافر د الله بده شيخه یاد ساته دا واستونه ګوره ظهر الفساد في البر والبحر کار شوه د فساد بے برکتی فی البر پوچا کې والبحر په دریاب کې پلنده کې بما کا سبب په سبب د هغه ګناونو چې کړی دی اید الناس د خلق لاسونو دا ول ښکار کېږي دا فساد ليذيقهم دې دا پاره چې اوسه کې دی خلق ته بعد الذي باعث دا غمل نو چې دی کړی دی د بازي ګناونو سزا ول الله دنیا کې ورکی د ټولو لنو ورکی آخرت د ذخیره کې دا ولې ورکی لعلهم يرجعون دې رب دې الله دا واپس یو توبه باسي توبه باسي الله برکت بیا ورکی قلوا دې خلق ته کدی بیا نه پويږي سیرو دې ګرځي دې وګرځي فلار دې پزما کې علاقه کې نو دې ګوري په نظر د عبرت کوي فکانا عاقبت الذين جسنګو انجام دا کافرو چې مخ دینو و اکثر داغینه مشرکان الله زکه تبا کړو نو کدا ته شرک وی الله تاسو هم تبا کی عبرت واخله نخا کدی نه ګرځي نه ګرځي عبرت نه خینه د اخلي خطا ته انفاق وجه کا برابر کا خپل ځان لدین القیم پوخ دین ته اسلام ته من قبل مخیدنا یات یوم چراشدا سی ورز لا مرد له چې نه واپس داغي من الله د الله طرفا یوم یزین صدعون په د غرض بعد خلک ټوکلي کیږي فرقه کولی بشي ډډه کولی بشي جنتیان جهنميان مؤمنان کافران من کفران چا چې کفر کړی دی فعلی کفر او وسدا باغوان د خپل کفر کول په د غرض ومن عمل صالحا چا چې نیک عمل کړی دی د اخلاص سره فلان فسم يمهدون هغه د خپل ځان لپاره خزه تیاری ليجزي الذين خلق زکه ټوټه کې دی را پاتې بدلور کې هغه کسان چې ایمان راوړل په الله پر رسول په قیامت په قران او عمل صالحات او نیک عمل کړی دی خابد له ورکی من فضل د خپل فضل نام انه لا يحب الكافرين بشک غمین نکی کافرانو سره بغیر فضل نکی یلته کې